أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وإلى غاد عليك اليوم عاديان تا أخام رورد دوی هود علیہ السلام قال یا قوم وید او قوم زما اعبد اللہ بندگیو قید اللہ تعالی مالکم نشتر تاز پارا میں الہ غیرو حس معبود سوا دا اللہ نا ان انتم الا مفترون لئی تاسو مگر افترا کون کے افترا دا سے چھے دزان نا فیبریکیشن کے خبر جوڑی دزان نا پخپل امیجینیشن اور پخپل خیال خبر جوڑی اور وغیل دا ایڈیالوجی شکل ہوئی دیتا افترا ہوئی یا قوم او قوم زمالا سلکم علیہ نگوارم تاسونا پدی خبر بانلے اجرن اس اجرت نگوارم زدا خبره تاسو تکوم خالص د الله د پاره او تاسو د خیر د پاره زما وظیفه ده تاسو پکې خیر ده زما ذمہ داری ده تاسو پکې خیر ده که پیسې مې غوښتي اجرت مې غوښته بیا خو باید چې تاسو ایکسکیوز کړی وي چې څه باندې موږ سره پیسې نشته ایکسکیوز می نو زه پیسې هم نه غواړم ادا خبرم تاسو د خیر ده نو بیا اوري ولې ځکه د دین مزاج دی چې د خلکو ته مفت ورکې ځکه خلک دین باندې پیسې لګول څه تیار نه دي دوی وی ارث مونږ راکا مفت راکا ماشوم د کریسچیانانو سکول کې داخلي 600 روپے میاشت ورکړي صحیح مونږ د نیمه نه زیات په زکات چلو نور کې خلک پیسې په دین خلک پیسې ورکول تیار دي ان اجریان دے جزما الا غد الذی مگر پاغا ذات باندې فطرنی چې پیدا کړې دې مالا افلا تاقلون آیا پستاسو عقل نکوي چې دا خبره را سړی مونږ ته کوي د دې په ذاتی خو هیڅ غرض نشته یعنی ذاتی غرض خو د سړی وی د پیسې د ذاتی غرض د سړی وی د غوخده زه خو نو عہده طالب یم نه د پیسو طالب یم خبره چې کوم اون تاسو خیر دې پکې نو تاسو لږ عقل نه کوئ په دې خبره باندې ویا قوم او قوم زما استغفروا ربکم بخشنه غواړئ د پروردگار پلنا ثم توبوا الیه بیا رجوع کوي دی الله تعالی ته توبه رجوع ده توبه کې الله تعالی ته یو ټرن کیږي ګناه کولو سره سړی د الله تعالی نه ډیر لري لاړ شي نو دې توبه سره یو ټن واخلي بیا الله تعالی تر سره روان شي یرسل السماء اخلاص بک اللہ تعالی آسمان تاسو باندې مدرارن وریدن کے ویزدکم قوتا ازیاتی بک اللہ تعالی تاسو لا قوتا دمالی قوت پہ اعتبار الى قوتکم منضمن الى قوتکم البدنیہ یعنی بدنی اعتبار سره تاسو طاقتور یی نو چې آسمان در باندې راووري فصلونه به مکیږي باغونه به مکیږي مالی قوت به کوم پیدا شي نو چې بدنی اعتبار سره قوي مالی اعتبار سره قوي نو بیا غواړي څه صحیح او ما تاسو ته وایي چې بدنی قوت سره حدود دومره لوړ خلک تاسو لوړ خلک ډیر لوړ چې کله په عذاب راغی او الله تعالی داسې هوا سره واجب په دې ځمکه نو وی فرمایل کأنهم اعجاز نخل منقعر دوی داسې وو لکه د خرما ونه چې داسې پرتی وي وجد پاتو ځکه ډېر لوړ نو ما تاسو ته وې چې هغه د یمن او د سعودي په دامیش کې کوم صحرا چې ده هلته کې د آرام کو والا د ډرینګ کوي سم مختلفه منسوبي اې کې اډانچي مې راو شو ډېر لوی مخلوق ته د سوګو دغه مخلوق ولا تتولوا امگر زئی تاسو مجرمین جرم کون کے کالو دوی اوہودا ما جیتنا تارات للنی کڑی مونتا ببینتن پیس یو واضح موجزہ باندے بینہ خوش واضح شیطوئی کلتنا مراد واضح حکم وی کلتنا مراد واضح دلیل وی
کلت مراد واضح بیان وی دغه مراد واضح معجزه ده. ما جئتنا ببینة تارات لذکر مونتا ببینة پیس واضح اشکار معجزه باندے وما نحنو نیمونگا بتارک آلیتنا پر خودن کے د معبودان اخبلو عن قولک استاد وینا د وجه وما نحنو لک بمومنین انیمونگا پتابان ایمان راڑون کی نتمونتا معجزه نشکارا کے صرف بیان سره مونږه خپل ځان پس روانه داسې کار کولو ته مونږ تیار دي. ان یقولون وایو مونږه الا اعتراکا مگر دا خبره چې عارض شوه دیتا تا عارض شوه دیتا تا رسیدلې تا تا بعضو آلیتنا بعض خدایان زمونږه بسوء په بدای نو لیونه کړی ته زمونږ د خدایانو او د معبودانو خلاف خبرې کې نو داوی ازار والے نو لیونه شوی خپل خبره نه کوي معاذ الله. قال او یهود علیہ السلام انی اشهد الله تاکید سره گوا کوم الله تعالی و شهدو تاسو گوا شئ انی بریون چز بیزار و لا تعلق ما مما تشرکون دا آغا معبودانو نا چه تاسو شریک وی اللہ تعالی سره من دونه بغیر دا اللہ نا فکیدونی تدبیر کئیماتا زما حلاکولتا جمیعاً تو منگا پختو کو لاست ازاد دے ثم لا تنظرونی ابیامات اس محلت مرا کوئی انتظار میں کوئی انی توکلتو تاکک ما اعتماد کر دے اللہ تعالیٰ بانے چے رب زما رب ساسو دے ما من دابت نشتد حزن دسر الا ہوا مگر دغا اللہ تعالیٰ خزن نیون کے دے بناسیتها نما تستوی دا ناسیت ہے دا سر عرب پسلوری سے بارے تقسیمی دیه سے توی ناسیہ دیه سے توی قضال دی توی فود یمین او دی توی فود یسار صحیح سلور حصوں کے عرب دی تقسیم کے ناسیہ قضال فود یمین اور فود یسار او دا طبی اعتبار سرم پسلور حصوں کی تقسیم دے طبی اعتبار سرم پسلور حصوں کی داسکال تقسیم دے خبر دین کے رات ندی ته وای ناسیه اره دې دا وختونه چې د سوکو نیول یون که اصل عمومي سنا بیا خو دې نشي تاسو ورته سوای دې دا نازله موږ ورته وچولې وایو الا هو اخذ مگر دغه الله تعالی نیول کې دې بناسیته یاد وچولې یاد نزلې دا ان ربی تاکی سر رب زما غلا صراط مستقیم پنے غلار دے رب زما پنے غلار دے یو مانا کوئی دادا چھ زما دا پروردگار دین دا پنے غلار دے یعنی دا خدای دین کا قول غواړي نو په کومه لار روانه گی په سیده لار روانه گی دا یو خبره او دویمه دا چې کرب سره ملاوي دل غواړي نو په کومه لار راځي پنے غلار باندې روانه نو د لارې په هغه سر کې درته الله تعالی ملاوي د لارې هغه سر کې درته اللہ تعالیٰ ملاوشی لکه چاله ډایرکشن ورکه نو ورته وروریا سان فرانسیسکو ته زی نو بس 5 نار مواخله نو نه بری سان فرانسیسکو ته ورسې د 5 نار پاغه سر باندې ورته سم ملاوشي سان فرانسیسکو نو صراط مستقیم پاغه سر باندې څوک ملاوشي الله فإن تولوا کچره تاسو مخ ګرځو فقط ابلغتکم نو مالس who cares کتا سو مخ ګرځو دا خبره نه مانی ها نو who cares بلا در پسې فإن تولوا کتا سو مخ ګرځو فقط ابلغتکم نو تاکي سره ما رسول تاسو ما ورسلت به الیکم اغه احکام چې زله غلې شوی مګه باندې تاسو ويستخلف ربي او بدل کے براوری پروردگار زما قوما یو قوم غیرکم غیر ساسو ولا تضرونه اتاسو ضرر نشیور کولی اللہ تعالی تاشی ان لغن لیوم ان ربی تاکی سر رب زما غلا کل شیء حفیظ پارشی بان لے حفیظ دے ان نگرانی کا ان کے دے حفیظ مانا نگرانی کا ان کے دے ولما جاء امرنا اکل چراغ حق عذاب زمونگا
نجینا هودا نجات ورکم هود لا والذین کسانوا لا آمنوا معه چې ایمان راوړو د مرګرتیا کې برحمت منا پر رحمت د خپل جانب ونجیناهم انجات ورکړو دیتا من عذاب غلیظ د شدید عذابنا وتلك عاد ادغ عادیان دی وتلك عاد لك سړی او علاقه ته اشاره کوي ها دغه عادیان دي صحیح فار ایگزامپل پوپلزیان په علاقه کې اوسېږي نو سړی علاقه ته دغه پوپلزیان دي نو پوپلزی سړی یو نخکاری د اشاره کوي هغه علاقه ته کوم ځای پوپلزیان او قوم اوسېږي نو وتلك عاد الله تعالی وایي دغه وادي احقاف دغه عادیان دي وتلك عاد ادغ عاد دي جحدوا بآيات ربهم چې د انکار کړو په عناد دا آیاتونه د پروردگار پلنا وعصوا رسولا انا فرمانی کړو د پیغمبرانو د الله واتبعوا اتباع کړو امر کل جبار نو امر په معنا د حکم راځي امر په معنا د مشورې راځي امر کل جبار یا امر په معنا د معاملې راځي د معاملې د هر ظالم غنید المغاند وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَقُولَ شَهُدُ پس پدے دنیا کے لعنتن لعنت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ پروز د قیامت باندې لعنتن لعنت اللہ تعالیٰ فرمائی چې عادیانو پس دی دنیا کې هم لعنت لګېدل دی قیامت کې هم ورپورې لعنت دی دلته لعنت په دې بنیاد چې موږ هاي خدای به خباسا د پیغمبر خبره ونه مرده تباہ برباد شو لعنتیان شو لعنتیان شو او آخرت کی خود لعنت چې په جهنم کې وپراتی الا ان هذا الخبردار تاکي سر غادیان کفروا ربهم کفر کړو د پروردگار پر الا خبردار بودن لري والد لحاد غادیان د پارا قوم هود هغه غادیان چې د هود قوم ذکر دوی یو بل عادیان دي دا ورپسې ذکر دی ایت سمود وای خو هغه ته یو دا کوم عادیان ذکر چې مونږ وکړو دې ته وای عاد ارم دې ته سوای عاد ارم د دې د نیکه نامه ارم وانه دې ته عاد ارم وی او دا اوس په سمودیان را روان دي دې ته وای عاد سمود نو دا عادیان دي ور دې د نیکه نامه سوا سمود هر چې دا غاد ارم قوم هود دا په وادي احقاف کې اوسېدل کوم ځای احقاف ویلي کې دا کویک سینډ ایریا ده څنګه ده کویک سینډ ایریا ده دا هر څه پکې خېږي دا نرمه شګه ده چې هر څه پکې چې لږونه وزندار شي ورته بس خېږي پکې صحیح پکې نه نوځي پکې او چې هوا راشي دا ځنه یو ډېر روان شي اول ته غل شي او هر چې د سمودیان دي د دې علاقې ته وایي وادي حجر او د دواړو په نامه قرآن کې سورتونه دي یو ته سوره حجر وایي بل ته سوره احقاف وایي وَإِلَىٰ ثَمُودَ لَيْغَلَوْ مُنْ سَمُودِيَانُ تَارُوْدُ دُوِ صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قال اویدو قوم زماو عبد اللہ بندگی کوئی دا اللہ تعالی مالکم نشتتا دا پارا من الہی سوک معبود غیر دا اللہ نا ہوا دا اللہ تعالی انشاکم پیدا کریے تاسو من الارض دزمکنا واستعمرکم فیا آباد کریے تاسو پا دزمکا کے فاستغفرون بخنو غوارے اللہ تعالی نا ثم توبو الی بیا رجوع کے اللہ تعالی تا یوٹرنو کئی ان رب تاکی سر رب زمان قریب نزدید بندق پلتا مجیب قبل ان کے لئے دعا داغ قالو ادویا صالحو او صالحا قد کنت فینا تاکی سرطوی زمون اس کے مرجوال ایکسپیکٹڈ مرجوال مانا ایکسپیکٹڈ زمون خو نظرونه پتا لگی دیو چې تب زمونږ د قام مشری کې نو ته په ګډوډ وخت شوې تب ګډوډ وای بیٹا کا خبرې سړی کوي نو تاسو وای وتا به درکه خبرې کوي انګا بنګا وای تاسو انګا بنګا لفظ وای ها نو موږ خو ته انتظارو چې تب زمونږ د قام مشری کې نو ته انګا بنګا شروع ها پرتی وای تاسو تا پرتی وای شروع دینه پته ولګی چې هر پیغمبر د نبوت د دعوی نه وړاندې په هغه ماحول کې انتهایی دیانتدار سره مشهور انتهایی رښتونه سره مشهور
انتهایی پاک سړی مشهور د دې وجه خلک ټول په اعتماد کوي ځکه کده با اعتماد سړی نه نو چې دې کله بیا سلوخ کله بعد د خدای پیغمبر خلک تا پر نه پورې سکول په خروس ورې دی اوس خدای پیغمبر صحیح یا خبر ته خلک وای چې پر نه پورې تاسو کول ها په کندهار کې چې پر چیرو چې پاور کول اوس ناصابه تصبر شي ویلم په زمزم باندې اوس پیغمبر شي د دې وجه د پیغمبر په ذات باندې اس یو حرف نه د نبوت نه وړاندې قرآن کریم کې الله تعالی د موسی علیه السلام متعلق وای واستنعتک لنفسی ما ته ځان د پاره جوړ کړي واستنعتک لنفسی ما ته ځان د پاره جوړ کړي اوس یو مینوفیکچرینګ اداره یو کارخانه والا ټویوټا والا کوم مالک چې دی هغه چې ځان له کوم گاډي جوړي وکم گاډي ځان د پاره کوم گاډي جوړي هغه د اعلی درجه زر شرسه خبره نه کوم چې ځان د پاره کوم گاډي ذاتی هغه به هیڅ کار نه ځکه چې هغه پیسې نه کوي نو دی وایي څه په دې گزاره کوي څنګه او چې کوم پیسو والا گاډي هغه باسي د کارخانه مالک ځان د گاډي جوړي په چون پکې پورتي لګي صحیح اوس الله تعالی موسی علیہ السلام ته واستنعتک لنفسی ته ما د ځان د پاره جوړ کړې صحیح ادا د موټر خبره هم نه ده چې په فریوی باندې خزغلي دا د دې خبره چې انسانان به جوړي سبکه د انسانانو نه به انسانان جوړي نو اوس پته ولګی دا چې د پیغمبر شخصیت دا څومره اکمل ترین شخصیت الله تعالی جوړ کړي بل ځای فرمایل ولقد اتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین مونږه ابراهیم لا داغه میچورټی ورکړو د بلوغ نه وړاندې now he had not attained the age of puberty هغه لا تر اوسه د بلوغ عمر ته نور رسیدل چې میچور صحیح د پیغمبر علیه السلام متعلق متا اوس ذکر کړل چې نه صرف دا چې ځوانای کې معتمدو په بچپنه کې چې کله معصوم چې کله کوچنی والو معصوم نه هم الله تعالی د پیغمبر فیچر داسې پیدا کړو چې هر چا ورته خپل یا پردي صحیح یا د محبت منغل سبحان الله سمره با کمال معصوم دی سمره با کمال معصوم دی حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها وای چې ما کله ده بطور دای په نه رضای مور بطور رضای دا دای لفظ لغون سپکونه لفظ دی صحیح دا دای خدمتگار حالانکه رضای مور خو باقاعده مور ده رضای مور باقاعده مور ده دغه رضای مور او خور د پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلور زره قیدیان آزاد کړل سوره د هونین سلور زره قیدیان سوره سلور زره جنگی قیدیان حضور علیہ السلام تقسیم کړی وو صحابه کو او رضای خوره داغه نوم د جدامه سنو مې د حضرت حلیمه لور ده جدامه په شیما باندې مشهور ده سبانه مشهور ده شیما نوم باندې مشهور ده پیغمبر علیہ السلام چې کله حضرت حلیمه سره رضی الله تعالی عنها نو په زنګو کې زنګو به شیما چا به زنګو حضرت حلیمه ده حضرت حلیمه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پای مور ده رضای مور ده انو د شیما دی به داسې زنګو او ورته به یعنی هغه شی په د ماشوم په د مخ کې الله تعالی یو رونق چولې د دې شیما حالانکه شیما مسلمان نه و نه دین نه خبر و نه سنا خو چې معصومه جنای و یعنی مثلا د لس دول سکالو 15 سکالو صحیح نو پیغمبر اسلام جټې به ورکولې او کوم څنګه څنګه چې ورته وي خاصوي ورته الله هغه کوم الله چې ورته وي نو ورته وي چې او زما شلی محمد صلی الله علیه وسلم تعالی س نازول پیدا کړي او تر ټوله دنیا سردار هغه خو د محبت په حواله باندې او اخیه بیا ټوله دنیا سردار صحیح نو دا په دا قیدیانو کې ټوله قبیله قیدی شو نو چې قیدی شنه د شیما په کوم قیدی شو صحیح او چراو مدینه ته قیدیان راوستي شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شناستو حضرت شیما ورته کتل ځکه تاسو پته نو چې زموږ ور پیغمبر دی او غدمر لوی سړی دی نور لوی شخصیت دی هغه چولی ده پیرامن ده او ورغاړي وته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خدای تاسو وکړه زمانه مصر راغاړي وته محبت کوي رسول الله ماکشلی او ورته او زماکشلی رورا او زماکشلی محمد ما خو هغه وته تعالی الله وي چې تبر ټول دنیا سردار ستا په مخ کې الله داسي او نور اخوده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ما انت یا اختا خوره ته سوکي سپین وشتانی دی بوډا شوی ده وته خو ته سوکي
ورته ته ما پیژنې نه وینا وې زه شیما یم ستا پیغمبر علیه السلام وګو خو خدای دې په خیر راولا خدای دې په خیر راولا مور مې څنګه ده وی ډېره کمزورې ده مور دې ډېره کمزورې ده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضور علیه الصلوۃ والسلام علی دا زما خور ده شیما دې ډېر لوبولې دې ډېر څنګهولې دا زما د پيو خور ده صحیح او به پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نے ډیماند کړ زما دا قوم وي ته به فکر شه کدا ډیماند مخې کړې وې چې ما تقسیم نه شروع کړې نو خو ما ټول دغه څه آزادول خو چې تقسیم نه کړې نو زما اختیار نشته نو زه به ریکوست کوم خپل خلکو ته البته زما د خاندان په اختیار کې چې کوم کسان دي غیبه آزاد دي نو د خپل خاندان کو چې هر څورو 200 300 هغه آزاد کړ د مدینه خلکو ته تقریر وکړ چې دا زما خور ده دا زما رضای رشتہ داران یعنی د دوی کې زما مور ده یعنی د خاندان کې زما رضای مور ده حضرت حلیمه او دا زما خور ده حضرت شیما صحیح حضرت شیما او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته ال اورورا کلمه را ته وایي دا ستاسو دین قبلو او بیا پیغمبر علیه السلام صحابه ته وی چې ما خود خپل بنی هاشم ټول غلامان آزاد کړ صحیح او تاسو کو څوک آزادوي نو خو آزاد کړي مفت کنا آزادوي نو بیا ما آزاد کړي زب قیمت درکوم بیا ما آزاد کړي زب قیمت درکوم ځکه ما خور ریکوست کړی دی چا کړی درخواست زما خور ریکوست کړی زب دې قیمت ادا کوم تاسو ایوه او دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام رضای رشتہ دار ټول صحابه وي مو ځان په پیغمبر قربانونو دا غلامان څه شي ده سپوش شرشا داسې مسله ده صحیح شو امون خدای دې رحم وکړي خپل د وینې خور چې و چې دلته مرای باندې ګوتې کې خدای و چې دلته مرای چې مکه چې خور مات پاتې او مسلمان شو یا الله قالوا يا صالح او صالح قد كنت فينا مرجوا تاکي سرويت زمونږ کې ایکسپیکټډ قبل هذا مخیر دے دعوت دا خبرنا اتنہانا آیات منکے اند دے خبرنا نابد چی بندگی کو منگا ما یعبد آباؤنا داغا چی بندگی کو لپلارانو زمونگا یعنی تمونگ دا پلارانو دین نا اڑے وَإِنَّنَا تَاكِسَرَ مُنْغَالَ فِي شَكٍّ يَقِينًا يُپشَكٍ مِمَّا دَعَاغَ خَبْرِنَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ چِتْبَلِي مُنْغَاغِتَا مُرِبِن پدا سو شک کیو چی اغا شک مونگ پا یو بل شک کیا چاہیے یعنی دیر قوی شک مولے دیکھئے قال اوے صالح علیہ السلام یا قوم او قوم زما ارائیتم آیاتا سو قتلی دی یعنی غور مکڑے دے فکر مکڑے دے ان کنتو غلا بینتن کچریم زو غلا بینتن پا یو واضح رنا یعنی پا عقل و بصیرت بانے من ربی د جانب دلب زمانا و آقانی راکڑے ما تدخل جانب نرحمتا رحمت یعنی نبوت یعنی یو دا چی اللہ تعالی حسهم عقل من پیدا کرے او دا عقل مندین بعد راتا دا نبوت رنا عمرہ کری عقل مندی خو مستاس پلیس مسلم دا دکه چې سو پورې ما دا خبره نه کوله خو تاسو هم په ما اعتماد کو چې دا نابغه دی دا ډېر پوهان سره دی دا ډېر پوهان سره دی نو دغه شی خو تاسو هم منئ خبره په دې دویم شي دی دا نبوت وال نو که خدای ماته نبوت راکړي ستاول قرآنی ستا په کې څه اعتراض صحیح فمن ینصرنی من اللہ پسوک بامدادو کی زما پا مقابلہ دا اللہ کی ان غسیتو کمانا فرمانی دا اللہ اکرا فما تزیدوننی تاسنین کیس کوئی او زیادوئی مالا غیر تخسیر سوائے دینا چما خسارا او زیان کے واچوئی ویا قوم او قوم زما حاضحینا قتل اللہ داوش دا اللہ تعالی دلکم تاز دپارا آیتا معجزہ نشانی ندیل صالح علیہ السلام نے ڈیمانڈو کو ویته مونږ ته د دې مخامخ راک او د تیګي ور ډبرینا یو بلار به وشراو باسه یو بلار به تاسو سبق کتلای کنه سبق معلوم درته 63 تمام ها نو ورته دې ډبرینا یو بلار به وشرا تراو باسه نو صالح علیہ السلام ورته دا کار خدای ته ګران نه دی
خو په ډیماند چې کله الله پیغمبر له معجزه ورکی او بیا قوم او نه مني نو الله تعالی بیا قوم معاف کوي نه بیا عذاب ورکوي. نو تاسو خو سوچ په وکړئ زه خو به الله نه غواړم الله به دا معجزه راکړي هم خو ځان ته وګورئ چې منلو ته تیار یې که نه یې تیار. نو که نه یې تیار then you have to face the consequences. صحیح بیا به نتایجو ته ځان تیار ساتئ. نو دی وی ته خو سړی وکړه که نه ته شي خبرې کې. نو صالح علیه السلام الله نه وغوښته د 9 میاشتې یو بلار به وشي الله تعالی د ډبرې نه را پیدا کړي هغه لنګه شوه بچی یې راوړه. ابتلا ورسره دا وه چې د دوی د علاقې د څښلو د اوبو ایک یو کوی و. نو ورته وی یو ورځ به دا اوښه وبس کي او یو ورځ به تاسو وبس کوئ. لها شرب ولکم شرب یوم معلوم. دویم ځای کې الله تعالی فرمایي چې د دې دپاره نمبر د اوبو څښلو یو ورځ استاد دپاره نمبر د اوبو څښلو بله ورځ. او کل شرب محتضر بل ځای الله تعالی فرمایي چې هر یو ګروپ یعنی تاسو او اوخه تاسو او اوخه خپل نمبر ته به حاضرېږئ. صحیح دا دغه لپاره محفوظ دی. کل شرب محتضر یعنی هر یو نمبر چې دا محفوظ دی دا خپل الیجیبل کس دپاره. نن چې ورځ د اوښې ده تاسو به اوبو ته نه نږدې کېږئ ځکه دا ریزرو دی. دا څه شی دی؟ دا ریزرو دی د اوښې دپاره. بله ورځ تاسو دپاره کوی ریزرو دی اوښه به نه نږدې کېږي. په هغه ورځ به تاسو بیا پیس کوئ شودې بس کوئ. اوس دا ګرمي وه دی چې شودې وڅښلې نو اوبو به چې اوبو را اوبه وې نه کوی یې وچ شو اوښې څښله دی ویې د دې مصیبت نه به څنګه ځان خلاصوم دا خو د تندې به هلاک شو. نو یو ورسره دا هم محسوسوله چې پیدا شوی په معجزه باندې ده څوک به دې کار ته تیار شي. نو یو سړی پکې تیار شه قدار ابن صالح پیغمبر علیہ السلام حضرت علی ته ووی چې اشقى الاولین عاقر ناقه صالح و اشقى الاخرین قاتلک. د وړاندینو امتونو کې بدبخت سړی د صالح علیه السلام د اوښې قاتلو ازما په امت کې بدبخت سړی دا ستا قاتل وی. حضرت علی ته ووی ما تاسو ته ویل د هغه قاتلو عبدالرحمن ابن ملجم خارجي عبدالرحمن ابن ملجم او زه هغه ځای ته لاړم هغه تاسو ته ویل هغه مسجد دا د حضرت علی رضی الله تعالی کور دی هغه لري لکه دا پارکینګ لاټ ته لاړ شي. نو دا هلته نو حضرت علی روان شي دغسې یو دروازه ده هغې کې به رانه ته بس دا محراب دی نو دې کې به ودرېد او داسې دا 118 چې دی نو دغلته کې دارالامارت دی. اوس د هغې ډېر غټ غټ دیوالونه دي. نو هغه دیوالونه تقریبا د سړي د قد یا دین لغون سیوا اوس موجود ډېر لویه دنیا ده. دا سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه گورنر هاوس جوړ کړو. څه شو؟ گورنر هاوس د والی دفتر ولایتو او د ولایت نه بعد بیا د ولایت عامه شو. یعنی حضرت علی چې کله کیپټل د مدینه منورې نه کوفې ته یوړ بیا د گورنر په ځای خلیفه و پکې. گورنر په ځای پکې څوک خلیفہ درته لري د تناو په کې کېناست دغه دفتر کې. نو دغه دارالامارت ورته وایي. صحیح دارالامارت ورته وایي. نو هغه داس لکه دغه 118 چې دی دا مسجد دی. مسجد کې حضرت علی د تناو مستورید او عبدالرحمن ابن ملجم راغی او دغه ته شهید کړ. هغه ځای دې سایډ ته کوم ځای ته پریوته دی هغه ځای یو د شیشې کابینټ په باندې چا پیره ګرځولې دی هغې باندې لیکلي دي موضع استشهاد الامام علی علیه السلام. چونکې هغه علاقه کې زیات تر شیعګان دي هغه ځای هم د شیعګانو کنټرول کې دی. نو لیکلي موضع استشهاد الامام علی علیه السلام چې دا د امام علی علیه السلام د شهادت ځای دی. صحیح. نو ما د ماسپښین مونځ هغه دغه ځای وکړو. ما تاسو ته ویل نږدې دي د علاقې یو بل ته کوفه نجف او کربلا. کوفه نجف او کربلا څه شی؟ ها نږدې دي. ویا قوم قوم زما ناقۃ الله داوشد الله دالکم تاس د پارا آیت المعجزہ و نشانی فضلوا پریک دیتا تاکل فی ارض اللہ چه خوراک کے پزمک دا اللہ کی ولا تمسوا امر سوی دیتا بسوء استکلف فیاخذکم ورنہ ابنی ستاسلا غذاب قریب فوری عذاب. عذاب قریب مانا فوری عذاب.
فعقروها ندی پسپینو والا عقر وی پدا سپینو والا پدا سپینو نو مواشی چې د خپې ماته شي بیا جوړ نه راځي د خپې سخت دوره چې دا بیا جوړ نه راځي ان بیا داسې د دې وجه خو زمون په دې وطن کې د خره یا د اس یا د سشي چې په ماته شي نو بس انجام دی چې وزیر حلال کولو تکلیف ورکړي څنګه دې جوړ نه راځي صحیح شو خبره ده کړه نو اوس دای په داس پینو باندې والا نو دا غریب داس درد نه با په درد باندې مړ شو او هغه بچی چې هغه بیا غډه باندې دور تخته نو په اډه باندې ونه اډه باندې اوسم شته دا شک پکې ښکاري یعنی شک نه ده کرخونه ښکاري لکه ښکاري ښکاري لکه ځکه خو د معجزې په حواله باندې کولاو شو دا معجزې په حواله باندې بس صرف لکه ښکاري فعقروا دی پسپینو والا فقال نو ویل ورتم پیغمبر تمتو چې تاسو وخت تیروئ فی دارکم کور خپل کې ثلاث ایام درې ورځې نو ویلم بیر ورځ باندې دا رنگونه به مسرشي په دې مرض باندې به تور شي په درې مرض باندې به زړ شي به خدای عذاب در باندې راځي نو دې چې ورځ خپل مخونه ته فتوا واقعي رنگونو کې تغییر راغلو بل ورځ نو چې په درې مرض یو کتل ونن سو نو ما تاسو ته وایي چې دوی به وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين دې د ځان لپاره غرونو کې دنه بنگلې جوړې کړې وي غرونو کې دنه بنگلې جوړې کړې وي یعنی مين غرونه دنه کړستو لوی خصصونه په دې جوړ کړی صحیح دا کلچر چې وګوره په پیټ راکې نه حیران په پاتې شي خدای دا څنګه چې بقومونه لوی خرونه وکړي نو دای دغه د غرونو بنگلو ته ورننه وته چې د عذاب نه د جبرئیل امین د شوت نه بچو الله تعالی وایي چې شوت ته غرون لټنګي دا خو ډېلی کټر دی هغه دا شوت دی چې سم ډېلی کټر دی خو الله تعالی فرمایي چې ما دوی ته وایي چې زنه وغواړم نو ته به د غره کې دنه پاتې کېږي څنګه زه دې ډومبه بهر وته راو باسم نو خدای ډومبه په زلزلہ او استاد دا زلزلہ وا چې دا دې دنه به واغستنه هغه دی خو به اخلاص صحیح نشال تر به راوستنه دی بل دی ولنه دی بهرو دی سرونه امتی نو چې بار نو بس جبرئیل امین په لو altitude flight اخو سپرسونیک ساوند دی څه شه سپرسونیک سره زړه ذالک وعد دا یو وعده دا غیر مکذوب نه دروشوي یقیني وعده دا فلما جاء امرنا کله چراغ عذاب زمونږه نجینا صالحا نجات ورکمو صالح علیہ السلام لا والذین کسانوا لا منو چې ایمان راوړو مغود د مرګتیا کې برحمت منا پر رحمت جانب بلنا ومن خزي یومئذ ادر سوائد د ورځنا ان ربک تاکي سر رب هو القوي العزيز دغ الله تعالی قوت والا عزت او غلبه والا دی واخذ الذين ظلموا نساء كسار چې ظلم کړو الصيحه چلی د جبريل فاصبحوا گردیدل دوی په دیارم کورونو کولو کې جاسمینا سرچپ پرات الټا پرات کعلم یغنو یکونو لکه چې نو دوی فیا پدای کې پرون لکه چې پرون دوی سکونه الا ان ثمود خبردار تاکي سر سمودیان کفروا ربهم کفر کړو په پروردگار پر الا خبردار بو دل سمود لری والده در رحمت د الله نه سمودیان پر ولقد جاءت رسولنا تاکي سر راغلو قاصدان او استاد زمونږه ابراهيم عليه السلام ته بالبشرا په بشارت د بچی باندې نو ما تاسو ویلو د ابراهيم عليه السلام واقعي مې ذکر کړی چې په ار کې پیدا و د ارنا چې کله النمروزیانو هغه په اور کې واچو الله تعالی بچو نو فلسطین تراغه فلسطین کې ځان له بیس او قاعده جوړ کو دا هغه ځای نه الله ورته حکم کو ایجپت دا نو ایجپت تلاړو د ایجپت مالکایت بادشاہ هغه بد اخلاق اونې سره نو هغه با چې سټرینجر چې براغه او زنانه به ورسره ونه سټرینجر زنانه کې به طبيعت تپره وته نه به بد اخلاقی کوله د ابراهيم عليه السلام خدای د سارا د شکل نډیره خاصه و نو ابراهيم عليه السلام نه تاسو ته ځان لوي دار سوک دا ودا مې خور دا مخکې نه مشوره کړې و هغه نه تاسو کې دا مې روړ دي خبر دروغ نه وسه چې ما تاسو ته وې چې اسلامي اخوت هم د غزا کې صرف د دوه کسانو بل څوک مسلمان ونه نو اسلامي برادر هولم د دوه کسانو نشته صحیح انو هغه اراده وکړه نو الله تعالی شیل
فرج کړ انو حضرت سارا ته وی ما معاف کا هغه معاف نه کړ ټیک شو نو بیا را دوه بیا فرج درې واره چې دا عمل شو نو بس اپو شو چې دا خلک کنیکټډ دی الله تعالی سره دا الله تعالی ته نږدې خلک دي صحیح انو انفلوئنسر دینا امپریس نو خپل لور یا اوریرا چې اډاپټ کړي وا هاجره دا غي نامه ده انو هغه ورته ورکړه د خدمت لپاره کیونکہ د حضرت سارا بچی نو هغه ابراهيم عليه السلام ته دا په نکاح والا ممکن ده خدای دې بچی درکې دینا کله چې هغه پریګننټ شو حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها انا هغه ځان پټ ساتي چې ما تاسو ته وې د انسان فطرت داره چې بنتوب سورز برګه خزه کومي خو چې بنوي نو بنې سره طبيعت نه لګي چې خاون کی شراکت وي ها دا خاون داسې جيبه شه دي چې شراکت څو برداشت کوي نه برداشت کوي نه برداشت کوي انو دې ځان محفوظ ساتو خو بهر تقدیر چې بچي پیدا شو نو جیلسی لازمه و جیلسی دا لازمی و نو سارا جیلسی پیدا شو ور سره نو بس هر وخت به جنگو ابراهيم عليه السلام نے ډیماند وکړ وی دا بوزا سره دې بچي او ان ته مکه ویلی کې ام القرى ویلی کې پریدا څنګه پریدا ام القرى مکه ته ام القرى وی ام القرى ویلی کې هیڅ د ژوند څخه اسبابونه نه خوراک نسخاک نو بو نسو کوسیدل صرف د خدای کور پکې خلک به د حج په موسم ولا حج تراته بس صورت د حج په موقع باندې به دغه ویلی آباد وا بس به بشاره شو صرف یو د خدای کور وی پادشه نو ابراهيم عليه السلام ته الله حکم وکړ نو دوی دواړه را روان کړل دا د زمزم کوی نو او په دغه ځای باندې یو ونه ولاړه ابراهيم عليه السلام دوی دواړه دغه ونه لاندې کې خودل او ورسره یو مشکیزه د ابو او یو بل مشکیزه د خرماو دا ورته پرې خو د بیا روان شو حضرت هاجر ورته روانه شو ابراهيم ته مونږه چاته پرې دی ناغه نو قتل ورته په شاپ دریم وار چې په دریم ځل تاسو کو نو ورته وی چې ابراهيم دا استخپل فیصله ده ک الله ویلی دی نو ابراهيم عليه السلام اوس ورته کتل دا الله ویلی دی حضرت هاجر د فخیه کې مالک وا وی فاذن لا یضيعنا بیا الله تعالی مونږ ضایع کینا او الله تعالی به ضایع کینا څه چې هاجر او د اسماعیل د وجه الله دنیا آباد کړه څه ټول دنیا آباد دا سه آباد خار هیڅ چرته نشته لکه مکه چې زمرا آباد خار دی صحیح انو فیضن لا یضيعنا الله تعالی به بیا ضایع کینا ابراهيم عليه السلام ته روان شو چې کله یو داسې پوینټ اورسل چې د یو بل نه لیدل ابراهيم عليه السلام بیت الله طرف ته مخ او وی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم او الله تعالی ما د خپل اولاد خپل خدا ستا په حکم باندې ستا بیت الحرام سره ربنا ليقيموا الصلاه چې بندگی کوي فجعل فئه من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله تعالی د خلق زونه دای طرف تراغب کی او دوی د دومره د دنیا جهان میوه ورکي چې د الله تعالی شکریا ادا کی حضرت ابراهيم دا دعا وکړه نو بس د ابراهيمي دعا اثر دی یا سبحان الله دا پښتو ضرب المثل ویو د مرغې شودې په کې لین اور هر شی په کې موجود دی پکې چې مرغې شودې کوي کله نور مکه موزمه کې اجباري شاشه به کنه اجرانی دا یو څه سره مت د پیسې لګای نه ها نو به وایي چې دا غواګي دا غواګي په کې نشته کله نور هر شی په کې موجود دی اوس دینه بعد څه شو ان شاء الله به تفصیل والحمد لله رب العالمین